په بیان دا اجازت غوښتلو استیزان د اذن نه د اجازت غوښتل دا د قصد نه یم ځکه معلوم خوب راځي ونه شو کنه انو د قصد نه یم چې دې موږ وایي چې سبق نه چټی کا دنه بچیتا دلو مالا په کې تا خیر نه ورته کنه نو اوس مخکې ادب نو من جمله د آداب نسره چې د چا څخه اجازت وغواړي دا عادت او بعضی بیا ادب شي دو کسان به خبرې کې څه خاص دی ورالي سنگار دی نو دیو کې سړي سنگار چرته تکې نه نو دا بیا دې بي دا کنه اوس دلته کې کوټیا کمره کې ته پته سم مشغوله آیا سره بس په تاسو راځي څه کوي نو دا په انتهای بیا دې بي دا د دې لپاره پکار دي دا د آداب نه دي چالکا کمرې ته نږدې شو یا ادخلوا یا د بار زم د بابوجي کمرې ته نو کم سے کم بابوجي په خپل ځان خو سمون کی کنه اته چلو الو السلام علیکم او بابوجي په بل کې بیت کی ونه جو کنه د بیا ورسکه بیا باندې بابا بیا تاسو یو هفته ستر کې نشو ملاوله د دې لپاره به تر خبردار چې الاستیزان داري چاکور ته بنه ګوري ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صاحب باقاعده یو سړی قتل پیغمبر صاحب لپاره تدبیر کو چې ځنې دې شوم دې پر ستر کې رسېله و ماته چې انما جوړل الاستیزان دی بصر الکه د استیزان دا حکم چې کوم دینو دا خو د سترګو پوجي سره چې دا نه بنه ګوري کنه بعض خلک واقعي د مجلس د آداب نه خبر یا بخاری نیویل اجازه خلک بیا زر وی کنه خلاصه باب دا چې دا ګوره بخاری شریف چې دا تیزه کې کتاب الاستیزان په 53 ابواب باندې مشتمل دی احادیث مرفوعه په کې 85 دي 53 بابونه دي احادیث مرفوعه 85 دي معلقه 12 دي مقرر 65 دي نو چې 85 کې 65 مقرر شو نو روسو څه باندې شو 20 د 20 منټو کې سبق نه مخکې ده بس لیک صبر باب بدء السلام باب د په بیان د ابتدا د سلام مطلب ته یاد ګوره مولانا انوار الحق صاحبہ د دنیا چې صبر اعمال دي دا دلته وفات کیږي خو د دې دنیا یو عمل به جنت کې امید السلام علیکم دلته وې السلام علیکم التم السلام علیکم بلکې आवाज داسې نه بلکې قران وی چې الملائکه يدخلون علیهم من كل باب وشګنا فرشتي برازي تاسو او د هر دروازې منبودريږي او من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار خوب تختم دان فخل ورته کوي دی انو فرشتي تاسو وی سلام وی او ابتدای څنګه وی الله پاک آدم علیہ السلام پیدا کړ چې پیدا کړي ویلاشه هغه فرشتي ناشې دي هغه ما سلام وایا هغه چې بیا تاسو جواب درکړو دا استاد اولاد توفی د جلال جبريل امین فرشتي نازل السلام علیکم فرشتي وعليك السلام ورحمت الله درانه یسدی وی ما السلام علیکم اغي وعلیکم السلام ورحمت الله بدغه تحفه دستا او استاد اولاد دا همیشه دی پاره وای السلام علیکم احمد سن 84-85 کې هندستان ته تلم دارالعلوم دیوبند ته دارالعلوم دیوبند کې د طلباو مزاج ډیر ناشنا و تاسو ما جرح کوم مجلون خوب مې تختی نو ډیر ناشنا و چا طالب د مخصوب السلام علیکم نور کته نه السلام علیکم تاسو دلته ګرځي سوګدای تاسو سلام په یو بل نه وای ته له پټ کې نشته نه سنت شته
تا خیر دې ورته کنه ان زه تاسو به ګور تاسو سلام نه وای حالانکه دا مزاج دی زما کو خلا مخته ان شاء الله ما ته سلام بني پاتې شه السلام علیکم زما مور دی قبرستان کې مدفونه ده دلته چې زمو کې راځم مان نه ایریږي زور ته دعا نه الحمدلله او یاره زرا روانو انو ګاډي چتر مزدوراتو کتل چتر پټې ورناسته فلاله زه چې ګاډي کوشم قبله طرف مخ نو ما دعا وخته لازم نو دعا انا غي بیا رستو کور کې ما ته بیا د خاوندان وزرانو شرط تړلو چې دې دلته چودري دعا کوي خامخ ګاډي چې کوشي هغه وی نه دي اسی بچته طاقت دي هغه چې زه دالشم نو وی دته مور دن زکه خو دعا کوي نور مړو ته ولګي زر مور ته کوي خلک ټول مړو ته کومه خو مور ته خامخ دعا کوم کنه زما تربیت کړي پرورش کړي په ما خو ډېر لوی عظیم حق دی کنه او دا ځان کې یو خوې پیدا کړي السلام علیکم السلام علیکم دلته کله ملما علما راځي تاسو سره لاسونه نه ملاوه دا یو مزاج پیدا کړي السلام علیکم لس نیکه شپیته نیکه اگر ملائی کی تاتب یو ملت دولی نہ حاصل ہے جی بس اللہ پیدا کر دے آدم علیہ السلام علی صورت ہی باندے بس لہو ستو نظران تو لہو ستو نظران جاگی اگدوال شپیته گذا دے ماشاءاللہ داسي په دې ترتیب سره شپېته نو داوم د فوټ او زواد یو نیم فوټ وبې کنه نو تش پک فوټه یو امیر سے بدل کې لغونه دنګ دنه بس د دنګ باین چې تراشه تاسو چې امیر سے دی تاسو باین څه کتلې ونه شي الطويل باین نو تقریبا دا کم 6 فوټ جوړیږي او آدم علیہ السلام تقریبا پیتا زراع الله اکبر مناری طرف الله اکبر دا ټول مخلوق بیا ورو کمیدل نو مونږ تر په جمله پیدا کین بیا اخر کې تاسو راځي دا غنیغه د موبایل کې چې څه کارټون نه اخر کې دا کارټون نه یې هغه به شي نه کوجه کنه انا یاجین ماجی چې دمره دغه بیا کنه ته په ځان د پوس کې پیدا شي تخیل ورته اوس دا مسله ده چې خلق الله آدم علی صورتي الله پیدا کړ د آدم په صورت باندې صورت یې زمير چا راځي بعض علما وایي چې دا د متشابهات نه دي صورتي زمير الله تعالی دی او کیفیت معلوم متشابهات نه دي الله پیدا کړ د آدم په خپل صورت باندې او زمير چا راځي شو الله مهربان تا خدا د متشابهات نه دي او دا منخ نه د مشهور نه ده دویم نمبر مانا چاگم خاندا او اغیل علم پکار اللہ صورتی ذکر صورت مراد صفت دے اللہ انسان پیدا کر دے پخپل صفت باندے سمانا اللہ صفت علیم دے تعلم دے علم صفت در کر دے اللہ صفت سمیع دے تعلم دے سمع صفت در کر دے اللہ صفت بصیر دے تعلم دے بصر صفت در کر دے نور ستا سمع ستا بصر اور اللہ سمع دے بصر سنے ستاسو بصر دا پسره اسباب باندې دا الله سم بصر بلا اسباب لیکن دینا د دوړ نه خط ترجمه دا چې هی ضمیر نه مراد آدم هی علیہ السلام خلق الله آدم علی صورتی الله پیدا کړ د آدم په صورت د آدم باندې دې څه مطلب شو الکه نور بچی چې پیدا کیږي دای تصویر مرتضی فلات دي آدم علیہ السلام کو پلار نو مور نو نو ته اعلی صورتي او صورت مناسبه د آدم علیہ السلام دې شو کنه زکه چې دې صورت خو نقش مخکینو کنه کله صورت ابشي علی صورت الامشي علی صورت العمشي علی صورت الجدشي دا خو مخکینو کنه علی صورتي اے صورت آدم علیہ السلام جی دیمه خبره دا چې علا صورت شي کنه الګه هر یو شی خپل صورت او تصویر بدلی آدم علیہ السلام الله په صورت د آدم پیدا کړ
یعنی من اول الوهله الى آخر الوقت آدم خپل په هيئت باندې لکه بچي چې پیدا شي کم هيئت وی دغه چې مړکی نه تصویر باندې کې نه جی اذا وسلم على اولئك نفر من الملائكه جلوس دا فرشتو دل ناس دی با سلام وایا اب داوی فاستمی ما يحيونك بیا وکیل چې تعالی جواب صدر کی فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال دیراغی السلام علیکم حی السلام علیکہ ورحمت اللہ فذاته ورحمت اللہ لائی ورحمت اللہ زیاد کا وکل من يدخل الجنة ہر کوئی جو داخلی جنت تا علی صورت آدم آپ صورت آدم علیہ السلام فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الان ہمیشہ شو کمیدل مخلوق تردی چمون تو رسول خبره اوس نورم ته روان دي هاو کنه او چې پلار تنګي کنه او ځامن پینځ پګي نو ایله یو زوی یا دو زوی ځامن پلار د دې نور چې دن ټول کته تر روان دي ما کېدا باوني يا ايها الذين امنوا ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ګوره امام بخاری دا آیت راوړو په ترجمه الباب کې آیت قرآنی ثابت کړ اشاره دا چې اے انوار الحق مولوی سیوا ته چې کوم کتاب الاستیزان وای د دې منشأ او منبع چې دا هغه قرآن عظیم سورۃ نور آیت ده او دې باندې څومره روایت متفرقی هغه د دې آیت تفسیر ده فلم تجدوا فيها وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم معنی چې ټک ټک وګا نو کې چاوي چې صبر ورکولا وې درتا نو ښا او کې څوک زرانه आवाज وکي چې رورا کور څوک نارینه نشته ته بیا راشه نو یا ښا دا بنه چې ما ته ورکولاو کې زه بیٹه کې ناسم انتظار وکوم ورته ښا نشته وصلا ستخته البته ګنا نشته تاسو باندې پتلو دغه کورونو کې غیر مسکونة فیا چنوی اغازه د استوګنه د یو خاص کورانه د یو خاص کډي فیا متاع لكم بای کې ستابق مکروتی الله اکبر سعید ابن ابي الحسن حسن بصری توي ان نساء العجم دا کومه زمانه ده کومه زمانه تابعین زمانه والله 200 کال پس حضرت سیدنا 300 کال واخلا هغه زمانه کې ان نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن اداد اجمیان وخذ چې دینو دی بربند ساتي خپل سینې او سرونه په اسره بصره کا ګوره دی ګندېړه کو ته ګوره بنا منګه کاډه اغستو کنه نیوي اوري نیوي ګاډه اغستو په پنده کې زموږ یو مرګره نو دغه ورور وفات شو نو دعاله انا زوی مې ډرایور نو تجربه خوانه نو ما ورته مې اړیو ګیس مې سنو مې پټرول وګوره پکې چې ستیو کې نشته په مې از یو پټرول پمپ نه تیریدم مې پکې تیل واچو چې ځاني چې بیا چې په لار کې ولاړو خلک را سره خاندي راستنه ته ګوري د زړو ګاډو ستنه خو ډیر شي ما ډیر شي د زچ چې ما کې لاړم تقریبا پټرول پمپ زه ته تاسو دمره زه پاتې لکه دې ځنا دا اډه شو یا زګریا مسجد سو دمره زه د ګاډي او دې ماته چې د کور کا مې دوه کنه وې خپل پټکې مې تړل دی او غټه ګیره مې سره تړل دی کور کوم په خدای یقینو کمونیست یو مخامخ په پټرول پمپ کې زنانه ده کوټه اغوسته دی او پتلون اغوسته دی پتلون او لپاسه بلاس لنډونه کوټ دی او معتدل غره موسم دی نه ګرمي ده نه راسي یخني ده خو وخت دې د پوری کنه ورستو وخت کړه ارماز د دوی کسان راځي مې دا خرب چې ګوره ما ګوره دې خرب چې دا دومره لوی وخت ساتل
اوس ما ته په خو نه چې داخله ده کنه خوشي وای دې خرجې ته ګور درد ماشاءالله البته کسان ما ته ولاړ نو ایو په تو کې ته نو غلیشله نو ما دې دغه بچی ته ګور مې ته زنانه رااله نو دې کې زنانه کې څه فرق دی النور الکان دا ګار دا کوچ نږدې ورته نمبر خدا یرب حق حیران شم یا الله داس دي او چې روان پتون کې ہوتا ته پته یره دمر تعجب کې شم دمر تعجب کې کنه چې یا الله دا څه سات دي نو یو ځای ماته ملي سي دا غو فرشته ده چې ته ګورې دا چې ته ګورې دا یو فرشته ده بدن خو پټ ته کنه دنه چې لاړ شي دنه نو بیا د پتو لګي د انګريزانو نیم نیم پاندای پورې پرتګونه دی او دې د پورې سپین بننو کې ګرځي نه سپین بنني د الله د اعظم چې دا په دې کې ګرځي او واقع چې کوم زیاده موږ تلل نو موږ تقسیم ولیکل نو دا کم سے کم نن 11 سال یا 12 سال مکه خبره ده اوس لا شوز بصحه او دا خو د بخاری خبره کوي چې یکشفن صدورهن ورؤسهن فیسر بصرکنو اسرف بصرک وقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قال فلا تعمل لهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين خائنة الأعين جدا دي خیانت تسترگو سره ان نظر الى ما نهي عنه خیانت تسترگو ستوي اغا نظر دي اغا سیز تجدید دي مانا کرشوه دي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال الزهري امام الزهري وي دا دې منځان له کشراخ دا به سبب یا تعالی پکاريږي ته بخاری په منډه وای خو د منډه نه بغیر بل زر لارو نشته خدا به ته سبا چې بیا کتاب لیکینو دا یاد کا امام الزهري وي په نظر الى التي لم تحزن من النساء یعنی په بار د نظر هغه جنکو ته چې حیضلانی راغله یعنی جنکې وړي جنکې وي لا يصلح النظر الى شيء منهن ممن يشتهي النظر اليه جائز ندي نظر کول په یو طرف ته دي یو حصے ته د دې جنکو کې شرانونه هغه جنکې يشتهي النظر اليه چې نظر اغي ته پکتو کې خوشاليږي الکه اگر چې ور جنې ده خو چې تو ورته ګوري خوشاليږي شیطانی خیالات نمنا بګوري وان كان صغيرا اگر چې دا صغیر وي الله اکبر وکریات النظر الى الجواری یبان بمکه اور حضرت عطا رضی رحمه الله بد غنل مکروه غنل نظر الى الجواری اغوی دوتا یبان بمکه چې کوم د مکه په بازار کې خرڅېدلې حالکه ویزه خو ویزه دي کنه خو بیا هم څه دي ستاویزه نه دنو تو قباله مالکی چې ببای واغ نه چې ستا دنن تو څه ورته ګوري الا ان يريد ان يشتريها کته اراده کوي چې اخلي نو بیا ورته وګورا او کې اراده د اشترانی نو بیا ورته نه ګوري الله جی مخه دا ورونه اگر روایت مخیم دي نه على عجوز راحلتي اخری حصے د راحله باندې فضل ابن عباس ډیر حسین وکنا نبی علیہ السلام اوخ ناس نه او دې د اوخ په بالکل عجوز باندې ټوټه ټوټه بینه دې په ټوټي باندې ناس ووضيئا دې یو الکوت انتهای حسین فوقف النبي صلی الله علیه وسلم للناس يفتيهم حضرت درې د خلق ته جواب د مسلو ورکاو فاقبلت امراه من خصمه وضيئه را روانو یو خزه د خصم قبیله نه انتهایی خوبصورت وا تستفتی رسول الله صلی الله علیه وسلم هي تاسو د مسلې کو حضرت سیبنا فطافق الفضل ينظر الیها او نظر فضل اغه ته قتل شروع کړ او اعجبه حسنها
او تیرا تعجب ورکو ته خایس الله پاکا س عجیب شی پیدا شوی نه اقبالم کله کله خدای اقبال دا شعر خنه ده ها اکل کله کې تر پدینه ته ګوري چې ته الله قدرتونو اندازه لګې نه بیا خیر دی وای دا دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں وہ جو کہنا بس قلم مصور دیکھ رہا ہوں تا تقدیر پانا پڑو جو تو خزه یاد آوی زده مصور قلم څنګه خسته تندې دل درکړ دې څنګه خسته روزي دي څنګه سترګې دي څنګه زده ننګي دي ادي خو شو کنه مداله کې یو طریقه یو خودلا مداله کان زقه سکی ٹھیک شو کنه مې څه فلسفه النبي صلی الله علیه وسلم ول فل ينزل هر چې د قتل فضل سے قتل فاقلا فیدو لاس شاتک فاخذ بدقن الفضل زننا دا زنه د فضلونی ولا فاضل وجه عن النظر اليها ورته اخو ګور بچي اخو فقط يا رسول الله دي خذ يا رسول الله نفرت الله في الحج على عبادي ادركت بي شيء كبير لا يستطيع ان يستوي على الراحله فهل يغزيانه ان احجانه قال نعم دا بتا تراشی بس انشاءاللہ ہر قریب را روان دي دا حدیث کنا قدم مرنا شابه شابه قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات ګوره مولوی صاحب دا اهم روایت دی اياكم والجلوس بالطرقات تاسو ته امزان وساته په لارو کې د درېدو نه په لارو کې د ناستو نه په لارو کې درېدل خني ٹھیک شو او په لارو کې ناستم خني زه د تعلیم اسلام ته هفته کې یو ځل زما اوسو تاسو منه کوم دی هفته کې لا نه زما پوښ کنه وزه خیر دی غال نن می چانواز یې 17 رجب باندې دغه بخاری ختم ده ان شاء الله خپل بخاری نو سال ختم وکړو نو دای په 17 دن زمي شهر 20 باندې وشي خایل اخري عجیب خپکی ها څنګه وری دوري امتحان دی کوم وره دوران ایسا رو خیال کوي ها توجه کوي ها دا حدیث موږ مخکې ویلې ده ایاکم الجلوب بالطرق ما عرض کو تاسو چې لاړ شو مازیګر نو الته کې مازیګر ور مخامخ څو کسان دي نغه پکوړی پخې سموسه پکوړی نو طالبان بالکل لکه نو مالوی ته ما دا بالکل اصولا شرعنم گناه دي اصولنم گناه دي خدا نو خو یو مخالف سره پلار تیریږي تاسو الکول ولاړې پلار باندې زنانی رواني تاسو طالبان ولې ولاړی اي مقصد بدانی چې یار لار کې ظلم نه دي پردو خطو نه دي اي مقصد دا چې خپل یو کله طالب بدنامولو کوشش کوي نو دې بدنامه نه ځانو ساته حدیث کوم راغی ایاکم الجلوس بالطرقات مکه ګور قالوا یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نشته موږ لره د ناس نخلاصه نتحدث فيها موږ دلته ولاړو خبرې کوو ځکه بیٹه کې مجلسونه زموږ نشته کوټې نشته مجلسونه نشته وجري نشته شرط کینو حضرت فیضا بیتم الا المجلس کچ تاسو انکار کوي سوا د ناسینا ماردا چې خامخه کې نه وجد ضرورت نه نو خیال کوي فاتو طریقه حق او لار ته لار حق ورکا قال وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر کتک نظر بس وکف الاذى او مان بن کزان بچ کزان د تکلیف د خلقنا دعا ورپسې د ورد السلام که څوک د سلام وي نو جواب ورکوي والامر بالمعروف والنهي عن المنکر امر بالمعروف او نهي د منکر وکای د سواد یو عالم شاید اوس ممړي هغه مشر سره هغه وخت د مخ باندې لکه برګه ابرس بیماری وا د سواتو نا یو ځل طلاق مازګر ما درس کو نو دا الله نیو سړي باندې مشکل نو دا داس نه لاره چې داس نه راغی نو دلته مزدورات سنه 70 ولر درې سلو خبرې کولې
هغه خاصه بزرګ وای نه یک وخت هغه شیخ صاحب تاسو کې تاسو قرآن وایي تاسو وای تاسو پټکړی وای د دې د تاسو یې کنه نو خو قرآن ته تاسو اگر هغه ماته خو یې داس چل مې کومه خدای وکړه ایو کې دلته موږ انا چې ما خام شنه چې کوته راغلو تاسو سره نه یو دیوانه راغله سپین کړي دیوانه راغله سپین کړي موږ ته ولې ولاړې پوري دنه شه ما دینه کوته چې ګوره دنه تختې څوک ثابت نه شي نو ما ته خبر رسیدله ما کې دې شی به تاسو مسله خېلی کنه وی مسله دا چې سر پټ کړم سر خو زموږه ما دس نه چې موږ اقې نشته ساده نو امر بالمعروف و نهی عن المنکر کنه وی بل ونه دی جی بس السلام علیکم نری داد الله د اسماء یو نوم دی الله من السلام من السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر جی وإذا حييتم کله چې تحفه پیش کړئ چې تاسو سلام فایوب یا سن منها جواب ورکړئ دغه نه په بهتر او ردوها یا کم سے کم دغه مطابق ورکړئ جواب عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله قال اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله كبر عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اقبل علينا بوجهه فقال ان الله هو السلام فاذا جلس احدكم في الصلاه فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانه اذا قال ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض اصابنا مراد دے رسی اثر دے جی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعض من الكلام ما شاء بیا چې درود شریف وای راغین رستو چې کنده ځان لا غورکا هر هغه دعا چې کوم استافو خېږي بس اوس ګوره مازیګر سیل ته وتلی بار تاسو دیغانو لس کسان روان دي اخوان 15 روان دي په حق دا چې قلیل به سلام په کثیر باندې وي دا یو شو ته دلته اډی ته دي او التن بل اډی نه را روان دي تو کم سره چې کلی تر روان دي هغه به سلام وي ته پیادل بل شکل سوار دي شاه سوار به پیادل باندې سلام وي ٹھیک شو یو کشر د بل مشر دي نو کشر به مشر سلام وي اکه مشر په کشران نو وي جایز دی حدیث سره روان دي جی ابي حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا معمر عن هبام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصلاه على الكبير والمرء على القائد والقليل على الكثير باب يسلم الراكب على الماشي وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد انه سمع سالم مولى ابن زيد انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير باب يسلم الماشي على القائد وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان سالم اخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد ان ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يسلم الراجل على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير باب يسلم الصغير على الكبير صادق والله عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصغير على الكبير والمرء على القائد والقليل على الكثير باب افشاء السلام جرائج کے سلام شاب آسان دے طول ویل تا مخکی حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني عن اشعث بن ابي شعثان یو ټکی پکې نه ونیشته قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب بعياد المريض واتباع جنائزه وتشميت العاطس ونسل الزعيف وعمل المظلوم والشيء السليم وابراء المقص ونهى عن الشرب في البزة ونهى عن تخطب الذهب وعن ركوب المياسر وعن لبس حرير والديباج والقصي والاستبرق مخکله باب سلام المعرفة وغير المعرفة بس دا لوی خبر یعنی سلام سنت طریقه ده ګوره سلام ویل سنت ده جواب د سلام واجب ده ٹھیک شو او دا سنت په هر هغه چا ده چې تعالی مخله مسلمان راغی چای د پیجندل وی او کې نه وی که استما پین سلام وین دا خو د معرفت سلام شو اسلامی نشه چې څوک مخله السلام علیکم دا سنت طریقه ده جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفه ومن لم تعرف وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ان يهجر اخاه فوق ايا جرج پریګ دي هجرانو کیږي
وثلاث يسب هذا ويسب هذا وآخرهما الذي يبدأ بالسلام وذكر سفيان أنه سمع منه 3 مرات. بس يا رب تسترش